बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله باستی. د نوي لیکچر سره خیال بچا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. معززو محصلینو، منی اینڈ بینکنګ سبجیکټو او په منی اینڈ بینکنګ سبجیکټ کې مونږه دویم چپټر نیچر اینڈ فنکشنز اف منی شروع کړی. په دې دویم چپټر کې اول ما تاسو ته مینینګ اف منی ښودلی و، دویم نیئر منی مې درته ښودلی وه، دریم ډیفینیشنز اف منی مې درته کړي and the last one topic that was functions of money. امید لرم چې تاسو ته به دغه یاد دي. نن ورځ موږ په لیکچر کې 2 types of money وایو. 2 types of money کې اول موږ سره دی commodity money. commodity money جنسي پیسو ته ویلی شي او دویم چې دی هغې ته موږ څه وایو ټوکن منی ورته وایو، ټوکني پیسې ورته وایو. نو اوس کموډټي منی چې شته وایي او ټوکن منی چې شته وایي. کموډټي منی هغه جنسي پیسې چې د پیسو فعالیت ترسره کوي یا هغه جنس چې د پیسو فعالیت ترسره کوي دې ته موږ کموډټي منی وایو. دلته که تاسو ډیفینیشن کې وګورئ something that performs the function of money and has alternative non-monetary use. د دې نه معنا دا ده جنسي پیسې چې یا موږ داسې وایو چې د پیسو فعالیت، جنسي پیسې چې د پیسو فعالیت ترسره کوي او بدیل فعالیت هم ترسره کوي. نن منیټري یوز معنا څه شی ده؟ نن منیټري یوز معنا دا ده چې بدیل فعالیت هم ترسره کوي. معنا دا ده چې کموډټي منی یو جنس چې د پیسو په توګه یې مونږ کاروو او هغه جنس بغیر د پیسو د استفاده کولو نه بغیر هم بل څه فعالیت لري. لکه دلته په اگزامپل کې ورکړي ګولډ مونږه کموډټي منی هم استفاده کوله، مثلا کوینز سکې د طلا نه، نو دا به د پیسو په دغه کې استفاده کوله لکه د پیسو فعالیت یې ورکوه. او ګولډ چې کوم دی بل هم فعالیت لري. خلک چې کوم دی ځان ته نه رنګ جوړوي، څو ځان ته نه جولري جوړوي، څو ځان ته چې کوم دی ایز ا ګولډ استفاده کوي. دې نه بعد سلور دی. سلور مونږه کموډټي منی، نو د دې څه وایو کموډټي منی دا وه یا کموډټي منی د فعالیت ترسره کوي، د پیسو فعالیت ترسره کوي هم سلور هم تاسو پوهیږئ. تمباکو به وپخوا، پلانٹ پروډکټ ETC. These are the example of commodity money. نو کموډټي منی چې شته ویلی شي کموډټي منی جنسي پیسې او جنسي پیسو ډیفینیشن سره کم ته دی چې د پیسو فعالیت ترسره کوي. جنسي پیسې چې د پیسو فعالیت ترسره کوي او هم بدیل فعالیت ترسره کوي، دې ته موږ څه شی ویلی شو؟ دې ته موږ کموډټي منی ویلی شو. کموډټي منی ریفر ټو د بارټر سیسټم. نو تاسو ته معلومات دی چې کموډټي منی ریفر ټو د بارټر سیسټم آف دی پاست. د تیرو وختونو په بارټر سیسټم ته اشاره کوي. کموډټي منی چې ده تیر وختونو کې بارټر سیسټم ته څه کوي؟ اشاره کوي. او بارټر سیسټم څه شی شوی؟ ټوټلی فیل. دی بارټر سیسټم فیلډ. بارټر سیسټم هغه وخت کې ناکام شوی و. ما تاسو ته ښودلی چې بارټر سیسټم څه ته ویلی شي یا کم سیسټم و؟ هغه سیسټم چې په هغې کې به جنس د بل جنس په بدیل کې استفاده کېده یا استعمالېده. په یو جنس باندې به بل جنس اخیستلی شو. اوس هم په ډفرنٹ سوسایټیز کې په افغانستان کې هم دغسې کموډټي منی فعالیت لري. نو بارټر سیسټم هغه نظام و چې په هغې کې کموډټي منی وه او کموډټي منی ما تاسو ته ایکسپلین کړله. او که بارټر سیسټم ناکام شوی و، څه شی شوی؟ ناکام شوی و. ولې ناکام شوی و؟ ځکه ناکام شوی it was unable to meet the exchange needs of society. د خلکو ضروریات قابل د دې نه و چې د خلکو ضروریات په ټولنه کې څه کړي یا په
اړتیاوې په ټولنه کې د خلکو پوره کړي. نو د خلکو اړتیاوې نشو پوره کولی، د دې د وجې نه ناکام شو. نو د خلکو اړتیاوې څه وې؟ خلکو اړتیاوې دا وې چې په یو یا موږ به داسې ووایو چې میژر آف ویلیو، اجناسو ویلیو نشو ظاهره کولی، سټور آف ویلیو، ویلیو خپله نشوه سټور کولی چې د نیکسټ سلایډ کې راځي. Barter system is defined the direct exchange of goods for other goods without the use of any medium of exchange. Barter نظام هغه نظام ته ویلی شي یا هغه سیستم ته ویلی شي چې په هغې کې ډایرک یو جنس د بل جنس په بدل کې ورکول کېدل به بغیر د منی یوز نه، بغیر د میډیم آف ایکسچینج نه. دې کې میډیم آف ایکسچینج نه و، مطلب دیر ور نو ایگزسټنس یا ایگزسٹ آف منی ان دیٹ سسٹم. په دغه وخت کې په دغه نظام کې منی وجود نه درلوده، نو خلکو به څه کول؟ جنس به په جنس بدلوه چې خپلې اړتیاوې پوره کړي. اوس دغه نظام ولې کم شو یا ولې نشته دی؟ دا مونیټري سیستم ولې وجود ته راغی؟ اول دا وه چې ډبل کو انسیډنټس آف وانټس اینڈ لیک آف سب ډیویژن. د خلکو اړتیاوې به نه پوره کېدلې. مطلب کو انسیډنس دی ته وایي چې زه غواړم ما سره غنم دي، په جوارو یې څه کړم؟ تبدیل کړم یا تبادله کړم، بدل کړم. نو اوس چې د جوارو والا مې پیدا کړه، نو هغه نه غواړي چې جوار په غنمو تبدیل کړي، هغه غواړي چې جوار په وریجو بدل کړي. نو د ما سره کو انسیډنس راغی، رایټ. او لیک آف سب ډیویژن، یو کمی پکې دا وه چې تقسیمېدل به نه. مثلا غوا به په بیزه باندې بدلېدله، نو غوا غټه ده، بیزه وړه ده. نو که غوا نیمه کو، نو نیمه غوا خو کار نه ورکوي. نو دې د وجې نه دغه سب ډیویژن، لیک آف سب ډیویژن یې درلوده. لیک آف کامن میجر آف ویلیو، یو په عامه توګه باندې ویلیو ارزښت د یو جنس نشو ظاهر کولی چې څومره ویلیو لري، څومره ویلیو نه لري. لیک آف سټور آف ویلیو، ویلیو به نه سټور کوله، کمی د سټور کولو د ویلیو به درلوده. پیمنٹ ان د فیوچر، په مستقبل یا په آینده کې به دا مونږ نشو پیمنٹ کولی. ډیفیکلټیز آف ویلث ترانسفر، بسیار مشکل بود که درای خود انتقال بسازید از یک منطقه به دیگه منطقه، بسیار مشکل بود. ڈیفیکلٹیز ان ٹیکس کلکشن، مالیات پرداخت کردن بسیار مشکل بود، چون ما پیشتر به شما تشریح کردیم اینمی تمام را این دیتیلز. بعد از او که هستن توکن منی. توکن منی را چی میگه؟ توکنی پیسې دیتا ویلی شي. چی شی ورته ویلی شي؟ توکنی پیسې. نو توکنی پیسې چی ته ویلی شي؟ something that serves as money but has no other important use. یو څه چې د پیسو په تګه کار کوي. something that serve as a money، یو څه چې د پیسو په توګه کارول کیږي یا کار کوي، but has no other important use، مګر نور مهم کارونې نه لري، نور مهمې کارونې نه لري. مثلا زه به تاسو ته ووایم کرنسي د 1000 افغانو نوټ چې دی موږ سره، دا کرنسي ده. دا صرف as a money فنکشن پرفارم کوي، بټ د دې نور ادر یوز نشته دی. تاسو کتلی دي چې په دې 1000 افغانو د پیسو د فنکشن نه بغیر بل کار که هم کوي خو نه کوي، رایټ. بل د دې څخه اگزامپل کوینز، سکه که تاسو وګورئ صرف په دې باندې مونږه بایینګ اینډ سیلینګ کولی شو، ایز ا میډیم آف ایکسچینج یې استفاده کولی شو، بټ ادر یوز د دې نشته دی. بل څه استفاده کول دپاره مونږه دا نه استفاده کوو. کرنسی نوټ only we can use for the medium of exchange, as the medium of exchange but not for other important use. check deposit، travel check، دا ټول چې کوم دی ټوکن منی دی چې دا موږ څه کوو؟ په دې کې استفاده کوو. نو ډیرز زه تاسو ته یو خبره وکړم چې دا چک چې شته ویلی شي، چک ټریول چک چې شته ویلی شي، یا چې کوم دی چک ډیپازټ چې شته ویلی شي، رایټ. نو
ان شاء الله په نیکست کلاسونو کې زه تاسو ته دا بیا ایکسپلین کوم چې چیک چشته ویلې شي یا ټوکن منی کې صرف چیک راځي بل اف ایکسچینج هم راځي په دې کې ډیماند ډرافت هم راځي دا ټول چې کوم څه دي ټوکن منی دي د فیلر اف بارټر سیستم اور کموډیټي منی که تاسو فکر وکړئ بارټر سیستم ته مونږ کموډیټي منی هم ویلی شو یا نن مونیټري سیستم مونږ هم ورته ویلی شو resulted into the introduction of token money system. Barter system ناکامۍ د وجې نه یا کموډیټي منی د ډیفیکلټیز د وجې نه د کمبودوالي یا د کمښت د وجې نه چې د خلکو اړتیاوې پوره کړي یو معرفي کړو څه شی یو مونیټري سیستم یو پولي نظام یې څه کړو تشکیل کړو او جوړ یې کړو. اوس په دې کې موږ تاسو وګورو لیګل ټینډر منی او نن لیګل ټینډر منی ده. په دې ټوکن منی کې منګه د پیمنٹ په وخت کې ډیورنګ پیمنٹ منګه ټینډرز لرو چې یو ته منګه وایو لیګل ټینډر او بل ته منګه وایو نن لیګل ټینډر. دا لیګل ټینډر کې بیا دوه قسمه دي یو ته منګه وایو لیمیټډ بل ته وایو انلیمیټډ رائټ. نو اول د دې نه تاسو دغه وګورئ چې لیګل ټینډر منی چې ته ویلی شي. Legal tender money is the form of money. Legal tender money یو شکل د پیسو دی that can liquidate, that can be pay off. پرداخت کولی شو منګه the amount of debt to any extent is called legal tender money. بهر صورت په هر extent کې منګه دا debt منګه پرداخت کولی شو په هر مقدار کې منګ یو نفر ته دا ورکولی شو. مثلا د یو نفر په ما باندې قرض دی 1,00,000 افغانۍ نو زه د 1,00,000 افغانۍ زرګونان ورکوم یا زریز ورکوم مثل دانې نو دا په هر ایکسټنټ کې زه ورکولی شم یا 500 هم ورکولی شم یا چې کوم دی دغسې زرګونان ورکولی شم په هر صورت به یې دا څه کوي قبلوي. The debtor can legally compel the creditor to accept the money and the settlement of dues, for example currency notes. دا مونږ په any extent کې قرضداري ته ورکولی شو ولې چې دا لیګل ټینډر منی دي پس په قانونن توګه باندې مونږ هغه مجبوره کولی شو چې دا څه کړي اکسپټ کړي. کرنسي د کرنسي نه بغیر زه بل څه نشم ورکوی خو دا ما سره لیګل ټینډر منی ده باید زه دا دې ته ورکم. نو کرنسي چې دا لیګل ټینډر منی ده رایټ. نن لیګل ټینډر منی کوم ته ویلی شي نن لیګل ټینډر منی هغه ته ویلی شي چې هغه مونږ په any extent کې نشو ورکولی یو قرضداري ته. نو زه تاسو ته نن لیګل ټینډر منی نه وړاندې دا لیګل ټینډر خبره درته کوم. لیګل ټینډر چې دی دا په any extent کې مونږه چاته ورکولی شو قرضدار ته ورکولی شو. اوس په دې لیګل ټینډر کې دوه قسمه دي یو ته وایي لیمیټډ بل ته وایي انلیمیټډ. لیمیټډ دا دی چې په یو سم ایکسټنټ کې ورکولی شي لکه سیکا لیګل ټینډر منی ده رایټ. دا کنسرن اتھارټي ایشو کړې ده سنټرل بینک اف ا کنټري چې کوم دی ایشو کړې ده یا منسټري اف فاینانس چې کوم دی دا چاپ کړې یو ایشو کړې ده. اوس دا مونږه لیمیټډ ده نو لیمیټډ مونږه کله قرضداري ته سیکا ورکوو نو په یو لیمیټډ ایکسټنټ کې مونږ ورکولی شو په یو محدوده توګه ورکولی شو. لکه زه ووایم چې زه که بس کې ښار ته لاړم 100 افغانۍ مې ورکړې نو ده ما ته 90 سکې راکړلې رایټ یو افغانو سکه یې راکړله نو که زه د سره اوس جنجال کوم چې نه ما ته دغه څه بیستي راکړه او څه 10 افغانۍ نوټونه راکړه نو رایټ نو زه په لیګل یم زه په قانوني طور یم ځکه دا به ما ته یو محدود راکړي یا به 10 راکړي یا به 20 سکې راکړي یا به 10 سکې راکړي دا نور به ما ته څه راکړي کرنسي نوټس راکړي دې ته لیمیټډ ویلی شي. یو انلیمیټډ دا دی چې په هر یو کې که 100 یې درکړي که 200 سکې درکړي که 300 سکې درکړي دا به ته ایکسپټ کوي. دا مونږ سره شو لیګل ټینډر منی. لیګل ټینډر منی از د فارم آف منی دیٹ کین پے آف the amount of debt to any extent. په هر extent کې چې کوم دی دا مونږ تاسو ورکولی شو قرضدار ته قانونن په قانوني توګه مونږ دا ورکولی شو.
उस दिन बाद मूंग सर दे नन लीगल टेंडर मनी लीगल टेंडर मनी दलता एग्जाम्पल दा वर्कड़े च coins खुदे सर सर बेजता उस तनोरम वायमा is the form of money that can liquidate pay off non legal tender money हम यो double द पैसो दे यो double द चीज़ दे money दे right कफ़े करो कड़े money मा तासुता वेले और near money वेले नो near money चिकम द non legal tender money द याद साथाई is the form of money that can liquidate pay off the amount of debt to a limited extent. The debitor cannot legally compel the creditor to accept the money and the settlement of dues. For example, 1, 2 and 5 Afghani coins. Right? So, dalta etasta the coins example dar kade de. Numum pa kanuni dawal bande yaw creditor ta che debitor warkai yaw creditor په قانوني توګه موږ نشو مجبوره کولی چې په هر اکسټنټ کې دا ته اکسپټ کا لکه زه تاسو ته دلته ووایم چې که موږ وغواړو لکه بل اف ایکسچینج دا یو نن لیګل ټینډر منی ده نو بل اف ایکسچینج کې چې تا کریډیټر اکسپټ کوي ام خپخه که نه اکسپټ کوي ام خپخه موږ قانونا نشم اړ کولی په دې باندې چې دا تاسو څه کړئ اکسپټ کړئ یا دلته موږ وګورو ډیمانډ ډرافټ کچېرې موږ ډیمانډ ډرافټ ورکوو هغه اکسپټ کوي نو ښه خبره که نه اکسپټ کوي نو موږ قانونا هغه سره څه کار نشو درلودلی دغه اګزامپل څه شی دي د نن لیګل ټینډر منی اګزامپلز دي د دې نه بعد موږ سره کموډیټي منی ختمه شوه بیسک فارمز آف ټوکن منی بیسک فارم آف ټوکن منی اوس دا ټوکن منی چې ته ویلی شي رایټ نو ټوکن منی دیٹ از further recognized categorized into the following main groups دا token money چې کوم دی په مسلسل یا په نورو جزاتو باندې جزونو باندې تقسیم شوی ده دوی کې token money کې دوه قسم دي یو ته وایي پیپر منی او بل ته موږ څه وایو بینک منی پیپر منی چې ته ویلی شي پیپر منی هغه منی چې د پیپر نه جوړه شوي د ټایپ آف منی دیٹ هیز د فیس ویلیو رایټ چې فیس ویلیو از لیس دین انټرنزک ویلیو وي نو اوبویسلی د زرو افغانو دغه نوٹ که تاسو وګورئ رایټ په دې لیکلي 1000 افغانۍ او د دې کاغذ به 1000 افغانۍ نوټ قیمتي د دې انټرنزک ویلیو به زر نه د دې انټرنزک ویلیو زر نه ده د دې لږه ده او فیس ویلیو زر ده انټرنزک ویلیو کمه ده نو موږ دې ته پیپر منی ویلی شو یا پیپر منی هغه منی چې هغه څه شی دی د پیسو څخه جوړی اته موږ اوس دا پیپر منی درې قسمه لري یو ته وایي ریپرزنټیټیو پیپر منی چې موږ ووایو ټایپس آف پیپر منی رایټ دا اوس د ټایپس آف پیپر منی دي اکچولی موږ سره پیپر منی څلور قسمه دي رایټ یو ته وایي موږ ریپرزنټیټیو پیپر منی خو دلته درې لیکل شوي دي یاد ساتئ ریپرزنټیټیو پیپر منی چې دې ته موږ کنورټیبل پیپر منی هم ویلی شو کنورټیبل پیپر منی چې ته ویلی شي وروسته په بیا ډیټیل سره خبرې کوو نو ریپرزنټیټیو پیپر منی representative paper money या convertible paper money is the first type of paper money. The second type of paper money is a partial convertible paper money and the third one type of paper money is fiat money, right. So these are the three types of paper money. After this we have another bank money. So these are the main group of what? Main group of token money. The token money दो ग्रुपونه دي یو ته موږ وایو پیپر منی بل ته موږ څه وایو بینک منی ورته وایو نه په بینک منی کې موږ سره فرست دی چیک رایټ بیا دا چیک چې ته ویلی شي دا به ډیفاین کوو and inshallah we will be able to understand check. دې نه بعد موږ سره ټایپس آف چیک دي چې اولنی موږ سره دی بیریئر چیک دویم موږ سره دی آرډر چیک and the third one موږ سره دی کراسډ چیک right. So these are the types of check. In bank money the second type is bill of exchange and the third type is what? Draft. Yeah, bank draft. Come here in paper money. Dears, paper money, the first type of paper money is a representative paper money.
Representative paper money is the instrument of money. Obviously, this is the instrument of money that is fully backed by precious metals. Fully backed. बेरता तगीरीगी या वापस कीगी हागा कीमती मेटल्स ता कम चे मंग दे पर रिजर्व की इखी थी कमंग दसी वायु representative money is a fully backed by gold and silver reserves, right? कम चे मंग चकड़ी दी reserves कड़ी दी दे पर बैग बांधे नो आगे ता मंग से वेलेशु representative paper money वेलेशु If taken to the central bank, कच्चेरी मंगा बैंक मरकजी तवीसु it may be converted back into precious metals upon demand. Demang pagokhtana bande the representative paper money berta pa metals pa felezo bande chekama poshtivana da pade bande sakidaleshi tabdili daleshi. Such currency are also called stable currencies like US dollar and euro. The US dollar and euro chekamdi deta representative paper money veleshi. Wali representative paper money velesi cheda munga fully da munga beta bekawu patsabandi pa precious metals bande da pa precious metals bande beta beki da dena bad mung sarade partial convertible paper money partial convertible paper money is the instrument of money that is partially backed by precious metal. Partially mean not fully, mean half. So फीसदी दे करेंसी बेरता पचा बने तब्दीलीगी पर metals बने तब्दीलीगी backed by precious metal and partially backed by some stable currency या चिकम दे partially मंग पर metals बने तब्दीला वाले शु या partially पर कम stable currency बने तब्दीला वाले शु मसलन मुझे तास्तो हुआ है सल अफ़गानी मावेउड़ी बैंक मरकज़ी ता नो $100 न राकई $1 बरा कई या $2 बरा कई राइट नो गोरे दा यो पार्शियल मंग कन्वर्ट करल और कचेरी मंग $100 अफगानी वीसु और पर $100 तब्दील को नो फुली बैक थी राइट दा वाज पार्शियली बैक थी 100 अफगानी मंगा बैंक मरकजी तवरकड़ी बैंक मरकजी मंगता $2 राखल नो यो पार्शियल यो पार्ट द दो मंगा चक कन्वर्ट कर अफगानिस्तान अफगानी चिकम दी Pakistani rupees, the Indian rupees, the etc. are the example of partial convertible paper money. Daga example the partial convertible paper money. The then abad mung sarade sokota fate way, sokota fight way, right? Is the instrument of money. Whatever taso vartawai fate money bamung vartawayu. Right, is the instrument of money that is neither backed by precious metal nor by some stable currency. If taken to the central bank, it will not be converted into precious metals. Right, the precious metal ta ya currency bande munga nushu convert kavale. Such notes are issued on the guarantees of government. Old Afghani currency of Palestine, Iraq, daga example zade Afghani che mung sarawe that the government pa guarantee bande che issue shave chun there were no reserve right on the back of this currency the currency pa back bande hits reserve no saposhte wana na wa no de tamunga fat currency valuation कमंगा तास सरचे तकलम वी नो कलिकल वाड़े नो वी लिखई मसलन फेट मनी चिस्ता वेलेसी फेट मनी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू छेदा आगे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं is not backed by the physical commodity the physical commodity मतलब पर physically metals बांधे मंगा नशु बदला वाले physical commodity mean समाना दा such as gold and silver ना मंग न पर gold और पर silver बांधे नशु convert का वाले देता मंग तशे वैलेशु देता मंगा fiat money valuation. No bank money, right? Bank money, bamunga inshallah details sarawai che what is bank money in next class. Next video ke tasu chokdai amado usege chamanga pade bande khabare ukru. Bank money bande ba inshallah class.